وایف چې کوم دی د بشري ورور سره ناجایز تعلق شول، نو بس په دې وجه باندې د مخې ناخوا کولو او د ځان ته د پاتې کېدو دپاره کوم دی خپل ورور قتل. کور مې ولاړ شو، زه خو خپله غریب سړی یم، په 15,000 روپۍ څوکیدار یم، زه خو دواړو طرف ته غرق شوم، یو لاس راله هغه غوڅ کړه، یو په جیل شي، نو زه په دې کې څه ویم. من که اعتبار بروسه کو په خپل رور بکو بیا د مشر وروندار خو دلته کې دا مقام دی چې هغه د مور وي، د مور مقام وي، نو بیا دلته سړی بروسه په چا باندې وکړي؟ نو بس د رور لارې نه لرې کولو دپاره چې دا جینۍ به ماته پاتې شي، بس صرف دا موقع و دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، د تانه پندو په حدودو کې څو ورځې مخکې یو ننبایي نن فروش چا وژلی و، ولې وژلی و، وجه څه وه، هغه حوالې سره پولیس کامیاب کاروایي کړې ده، ملزمانو ته رسایي شوې ده، گرفتار کړي دي. پوره ریپورټ دله درکوم. دی بالکل دا وخت من ډي اس پی ګلبهار احسان مروت سره موجود یو، دی سره خبرې کوو چې دا واقعه را پیښ شوه، دی سپاټ له لاړل، دی سو قتل او تر اوسه پورې پکې څه تفتیش وشو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا 27 نومبر واقعه ده. مونږ ارلی مارنینګ زموږ سرچ اپریشن زموږ دلته د توحید کالونی کې خوناباد کې مونږ ته یو کیس راپورټ شو چې یاره هلته یو ډیډ باډي پرته ده، چې هغه مونږ فردر بیا دغه معلومات وکړو، هغه یو نانبایي و، هغه راتلو خپل دوکان یې کولاولو او هغې کې څوک دو موټر سایکل سواره راغلي دي او هغه چې دی هغه ټارګېټ کړی دی. چونکې موقع ته مونږ راغلو، په موقع باندې مونږ وکتل، هلته مونږ شواهد دي کټې کړه، دا کس چې دی دا په سر باندې لګېدلی او په ده باندې 15 فایره ټوټل شوي وو. بهرحال د ده چې مونږ حالات وکتل نو مونږ ته دا اندازه وشوله چې یاره دا خلک چې دي دا چې چا هم دغه کړی دی نو د هغوی مقصد چې دی د ده مړولو، د ده زخمی کول، لا ده نه ساه اخیستل، لا بله څه خبره نه وه. چې د کله دی فیملی ریلیټیو سره د دی سراونډینګس کې نیبرهوډ کې مونږ معلومات وکړه نو دی غریب خلک دي، شریف خلک دي او د دی داسې څه چا سره دشمني لا داویداري په دی په چا نه کوله. چونکې انټرس کیس و او لږ داسې سسپیشیس غوندې حالات مو چې یاره دی کې بیا دا څه موټیو بیهایند دیس کرایم کیدی شي. مونږ چې دی خپل ټیکنیکل ټیم سره رابطه وکړه، فوري زموږ CKC مونږ دغه کړو، هغې ته مونږ چې دی ریلیټډ ډیټا پرووایډ کړله چې کوم طرف نه هم چې دی مونږ ته هیلپ کیدی شي او هغه مونږ ساوټ آوټ کړو دا کیس چې دی. ولې چې داسې کیسز کې سړی لږ معمولي سستي وکړي نو هغه بیا نور کمپلیکیټډ کېږي. نو مونږ ویداوټ اني لیټ میټ مو هېڅ هم نه کړل او مونږ چې دی ډایرکټ هغې کې کار چالو کړو. هغې کې مونږ 3-4 الټرنیټیوز باندې کار وکړو، 2-3 ټایمز مونږ چې دی فیل شو، خو لاست ټایم چې دی مونږ ته یو کلو میلاو شو، بیا هغه کلو باندې مونږ کار کولو، مونږ تقریبا 60% چې دی په دې کیس باندې ورسېدلو. بیا هلته چې دی د دی کوم دروازې و، دا یو غټ مسله وه چې اوس زمونږ چې کوم سسپیکټ دی هغه په دروازې کې موجود دی، هغه کلوز ریلیټیو دی، نو دی انټاروګیټ کول، دی دته لاس اچول، لا دې کې چې د انوالمنټ د د کور یو زنانه مو هغې ته غم دی کور کې او مونږ لیټ فردر شیم لیټ کوي نه شو، مونږ خپل پروسس کنټینیوس په ساتلو. بهرحال هلته دعا کې چې دی د حرکات سکنات باندې زما خصوصي نظر او زه چې لاړم نو هلته 50 to 40 کسانو د 4-5 وریانه مو په موقع، نو ما دې کې چې دی هلته داسې یکدم غوندې غږ وکړم چې دا بلال چې کوم دی هغه دلته ما سره نږدې کېنی، ولې چې ما خو پېژندو نه په شکل، نوم خالي ما ته مخې ته. دا د څه کېدو بلال؟ دا د کشر رور دی او دا بلال چې کله ما ته راپاسېد نو د باډي لینګویج فیشل ایکسپریشنز نه بالکل کمپلیټ هغې چغې والې چې یاره د انوالمنټ شته، موټیو سټیل مونږ ته پته نه وه چې یاره دی کې
نو ما بیا دی سره چې دی په ښه طریقې سره مال چې دا بلال کشر دی تاسو مشران دعا ته کینئ او دی به زه لږ ځان سره بوزم چې خپله کاغذي کاروایي ماروایي پوره کړي باقاعده هلته دعا ځای کې ما دعا په همدم وکړله ما چې الله تعالی دې دا ظالم مونږ ته زر تر زره په لاس راکړي چې چا دا ظلم کړی دی نو هغه ډیم کې چې دی د فیس چې کوم سټرکچر دی هغې چغې والې د خوف او د ګبراهټ چې دی ما راوستو بس هغه ما په خپل ماډر ټیکنیکس چې دی کوم د انټاروګیشن ما انټاروګیټ کو او دی چې دی ما اعتماد کوي خو د ما ته ټول حال ویلو چې داسې وشو داسې وشو ته قبول کړه خبره چې مطلب دا شی یا ما کړی دی کنه مزید تاسو د کسټډي کې واغستو او تاسو انټاروګیټ کو یا مسله مخکې نه 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 دی فورن بریک شو او د چې دی ما ته ټول حقیقت ویلو چې یاره دا د دې بابي ده شپږ میاشتې مخکې دی واده شوی او د د مشر ورور سره او هغې سره د دې چې دی داسې تعلقاتو د پیله نه ولې چې چونکې دا د سه نږدې مو سي ده او ریلیټیو هم ده نو بس د رور لارې نه لرې کولو دپاره چې دا جنۍ به ما ته پاتې شي بس صرف دا موټیو دی بیهایند مطلب دا دی چې د کشر رور د مشر رور دشمنم شو قاتلم شو بل دا و چې د روندار سره یو تعلق مو په هغه بنا باندې دی دا قتل وکړو بالکل همدغه وجوهات دي سی ډي آر کې داسې قسمه سره رابطې راغلي دي چې د سره دی وخت کې د رور یا رابطه کړي د ویشتو نه مخکې یا د سره هغه کور والا چې کومه کشر رور سره تعلق و هغې سره رابطه دي سره څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې مونږ الټرنیټیوز باندې کار وکړو نو هغه مونږ هم د موبایل باندې د په دې سی ډي آرز باندې هغې نه مونږ بیا الټرنیټیوز جنریټ کړه او هغې باندې مونږ کار وکړو چونکې ټول 3 ټایمز مونږ فیلډ شو په دې کم 27 اورز کې ګوره دا کیس چې کنکلوډ کېدو نو مونږ د 2-3 الټرنیټیوز کې فیلډ شو خو بیا چې دی مونږ خپل کوشش جاري وساتلو مونږ اصلي اکیوز ته چې دی ریا چې کوم اکیوز هغې ته ورسېدلو مونږ سره د دې واقعې کې چې کوم موټرسایکل استعمال شوی دی چې کوم د ملګري ادنانو هغه هم ریکور دی چې کوم پسټل باندې دا کار شي هغه هم ریکور دی ورسره چې دی مونږ ته دا 3 اکیوز چې دی د دې د ورندار چې دا او د د فرند ادنان او د بلال همسلف د درې وانه مونږ سره ارست دي د دنیا په مخ چې موږ ګورو اعتباري او باور هغه خپل رور باندې سړی کولی شي دلته اعتماد ختم شي چې یو رور د خپل رور عزت ته لاس واچي هغې به تاسو څه ویل غواړئ مقام د افسوس دی چې ورندار د مشر ورندار د مور مانند وي د مور حیثیت لري بیا یو داسې حرکت ورسره وشي دې حوالې سره به تاسو څه وایئ بس لکه مین دې کې رول ادا کوي که نه زموږ معاشرې سیټ اپ چې کوم دی دی اصل کې ایجوکیشن چې دا بار بار چغې وخی که نه ایجوکیشن ډېر زیات دا خلک چې دي اللیټریټ غوندې خلک دي او دا ځوانۍ دور چې دا داسې چې انتهایي ناپختګي ورکې نو بس دی خو چې دی ودن سیکنډز خپل سوچ کوي او هغه سوچ بیا چې دی پریکټس کې راوستو دپاره ډایرکټ اقدام کوي نو مین ریزن به زه دا ووایم چې یاره تربیت او تعلیم چې دی دا انتهایي زموږ معاشرې کې فقدان چې وي نو بیا به دا صورتحال وي چې رشتو تقدس پامپامالي موږ د مقتول رور سره ولاړ یو د سره خبرې کوو چې دا واقع څنګه راپېښه شوه څوک دی کې مولوي سو زما ورور نامبیو لیاقت نوم هغه په دغه ښار کې وژل شوی د چا وجلی و بس دا زما د ورونو دغه د بل ادنان او دغه پکې لاس زما د ورندار دا مسله د څه نه وه وجلې ولې دی بس د الله د طرفه د کچه مازغې د ماشومان دې پېښ شوي نه دي د الله د طرفه دلته د دنیا په مخ هغه اعتبار چې خلک کوي په رور باندې کوي او مشر ورندار چې کمی دا د مور مانند دا مور وي دلته چې بیا داسې حادثه وشي ته به څه ویل غواړې نو بس پر اور خوروري نو چې داسې جاهله وخېږي نو هغه څه به څه کوي رور خوروري رور نه خو بل نږدې او خوږ دغه نه ورندار او د رور باندې به څه دغه وکړي چې رور دی ورندار دی نو د کور خلک نو ته به په هغه څه شک شوبه وکړي کور مې ونار شو زه خو خپله غریب سړی یم په 15,000 روپۍ څوکیدار یم او زه خو دواړو طرف ته غرق شوم یو لاس راله هغه غوڅ کړه یو په جیل شي نو زه به دې کې څه ویم د څو ډزه ویشتی دی دا د پوسټ مارټم د دغه نه 15 ډزه لګېدلې د بچي و د بچي نشته بیسیکلی د کوم ځای د افغانستان یم افغانستان سره تعلق ساتي افغانستان سره تعلق ساتي څونه وخت به د تندور کار کولو یاره د ډېر وخت خوش ما چې راغلی دی د تنور کې دی اورېدو کې راځي چې د پیله واده بل هم شوی او د دې مقتول نه بل واده د ده نه دی شوی دا چې هر څه بل واده د ده دا یو واده شوی یو واده شوی دی بل واده د ده نه دی شوی دې وخت موږ تا نه پندوي سي چې سهیل خان سره یو دې سره خبرې کوو چې دا کیس دی څنګه ټریس کو او څنګه ځای ته ورسېده عنایت بھائی مهرباني شکریہ بس دا خو داسې وجې چې لکه ارلی ان د مارننګ ټایم مشکل کار و مشکل کیس و بلایند مرډر و
خو بس دې کې مونږ چې کوم دی سپاټ ته رالو د سپاټ نه مو چې کوم دی کار شروع کړو او سی سی ټي وي مې چې فنکشنل نه و هغه ټایم سره نو بیا مونږ په سی ډي آر وغیره باندې کار وکړو هیومن ریسورس باندې مو کار وکړو نو الحمدلله هیومن ریسورس په ذریعه باندې او تکنیکي بنیادو نو په ذریعه باندې مونږ چې کوم دی لکه مین ملزم ته ورسېدلو او الحمدلله مین ملزم پکې چې کوم دی ټریس آوټ شو بیا چې مین څه وجه وه هغه وجه هم پکې چې کوم دی ټریس آوټ شوه چې په څه وجه باندې شوی دی او دې کې چې کوم فیسیلیټیټر و سهولتکار و الحمدلله هغه هم ټریس آوټ شو او دې کې چې کوم الی قتل پستول دغه چې کوم موټر سایکل استعمال شوی الحمدلله ریکور شوي دي څه وجه وه په څه وجه کې دوی دا قتل کړی دی څوک دی کې مولوي سو وجه څه وه جی دې کې چې کوم دی د مقتول چې کوم وایف وه د مقتول ورور سره بس د دې تعلق و د واده نه مخکې ریلیشنز کې د دې نه بعد چې کوم دی بس د دې دا مینس کې دغه تضاد دغه تنازع راغله چې وایف یې چې کوم دی د کشري ورور سره ناجایز تعلق شول نو بس په دې وجه باندې د مخې ناخوا کولو او د ځان ته د پاتې کېدو دپاره چې کوم دی خپل ورور قتل موږ که اعتبار بروسه کوو په خپل رور به کوو بیا د مشر وروندار خو دلته کې دا مقام دی چې هغه د مور وي د مور مقام وي نو بیا دلته سړی بروسه په چا باندې وکړي بس سرجي بس دې ځای کې بس بیا د بروسې هغه هر یو څیز ختم شي چې رور داسې کېږي او بل داسې لکه ورندار بیا داسې کوي چې دونه حده پورې راځي چې بیا رور پر رور باندې وجني نو بس دلته کې بروسه په چا هم نشو کولی ګرانو کتونکو د پولیس خبرې تاسو واورېدې چې دا یو اهم کیس و ټریس شو ملزمان پکې ګرفتار شو وجه څه وه چې دی ووجلو هم په دې کې موږ ته څه سبق میلاویږي اعتبار خلک هم پر رور کولی شي ورندار مشر ورندار مور وي دا داسې رشته ده چې په دې کې هېڅ د شک شبهات ګنجایش نه وي په یو کور کې اوسېدل بیا داسې قسمه یو کوتاهي غلطي زموږ معاشرې ته څه سبق ورکوي احتیاط چې موږ به خیال ساتو چک به ساتو نظر به ساتو چې داسې قسمه بېغوري غلطي ونه شي هغه بیا د هغې څه انجام چې یو ځوان مزدورکاره نن فروش نن بهي چې کومې روټۍ پخوي خرڅوي هغه پکې مړ شو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان